نن د برصغیر پاک و هند تر ټولو ستر شخصیت او د عدم تشدد مبارز باچاهان په نوم جوړ کړی شوی پوهنتون کې په لومړي ځل کنوکیشن دستوره ترسره شوه چې پکې 515 هلکانو جینکو زده کوونکو ته ډیګرانې ورکړې شوې ورسره 2 هلکانو جینکو د سرو زرو تمغې ترلاسه کړې د دغه دستورې مشر ملما د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي خانو په دې بهال د پوهنتون وای چانسلر ویل چې دا د پوهنتون د 10 کالو په تاریخ کې په لومړي ځل غونډه را جوړه شوه او دا د او د زده کوونکو خواهش و چې دغه ته عملی شکل ورکړو. The first convocation of Bachahan University Charsadda been planned several times in the past, but it could not happen for one reason or the other reason. However, we pledge ourselves that we will make it happen, and this time and finally we are here celebrating the first convocation of the Bachahan. Today mark the day when we celebrate the outstanding achievements of our students. I am indeed very delighted on this occasion. The convocation covers 2014 to 2021. ये 8-9 साल की convocation is the first time हो रही है. په دې پوهنتون کې د کروندې د څانګې خنا سلیم د سرو زرو تمغه ترلاسه کړه او یې ول چې دا تمغه د هغې شهیدانو په نوم کم چې په ترهګر برید کې وجلي شوي وو خو وایي چې یوه زنانه د نارینه د مرستې بغیر هیڅ نشي کولی تر څو چې هغې ته رور پلار یا خاون مرسته نه وي ورکړې. زما نامه هنا سلیم ده هیومن نیوټریشن اینډ ډایټیکس اګریکلچر ډپارټمنټ نه ما دا پرایز واغستل چې کوم ځای کې باچا خان یونیورسيټي خبره کیږي او الته مو شهیدان یې کو دا خو اسه خبره ده د پدې یونیورسيټي کې زمونږ وینې توي شوې دي نو نن کزه یو ځای کې ولاړم بینګ فیمیل به یو خبره د خپل خويندو ته مخه ته کوم چې چرته یو فیمیل انډیپندنت نشي کېدی بغیر د یو میل سپورټ نه کو هغه دغه د رول پرفارم کړي کداغه د پلار پرفارم کړي کداغه د استاد پرفارم کړي او کداغه د هسبند پرفارم کړي یا دغه د ماشوم پرفارم کړي نو همیشه سپورټ شاته د فیمیل او مونږ غواړو چې دغه شانتي د خپل زنانه چې هغه سپورټ کی او هغه انډیپندنت کی. په دې پوهنتون کې د 209 د ماستر یو سلور شپېته او د امپل او پی ایچ ډي سکالرانو ته 3 شپېته ډیګري ورکړې شوې. په دې موقع په دغه پوهنتون کې د سکیورټي انچارج شفاق خان هم د پی ایچ ډي ډیګري ترلاسه کړه. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400